نن سبا زمونږ په کورونو کې اکثر مشکلات دي، جنگ جګړې دي، پریشانی دي. ښځه وایي ما سره خاون جګړې کوي، خاون وایي چې کور ته راشم ښځه را سره جګړه کوي، ډېر پریشانه یم، ټوله ورځ ستړی شم او چې کور ته راشم بس د هغې حالات خراب وي، اماته غصه وي، جنگ جګړې شروع وي. نو بل شیطان هم زمونږ پسې لګېدلی دی. د شیطان دا کوشش دی چې چرته د دوو کسانو په مابین کې صلح نه وي، همیشه دپاره جنگ جګړه وي. ځکه چې کله دا شیطان راځي، روایت کې راځي دا شیطانان راځي نو د دوی مشر شیطان د هر یو نه تپوس کوي، هلکه تا نن څه وکړه؟ نو هر کس ورته خپله کارګزاري اوري. یره جي ما خو نن چې کوم دنو دوه کسان په جګړه که، بل وایي یره جي ما خو دوکاندار چې کوم دنو هغه په دې باندې دغه که چې هغه تول کې کمی وکړه، بل وایي یره جي ما خو پلانی دوکه که هغه رشوت واغسته، چا پردی ځمکه ونیوله، چا دا وکړه. نو شیطان چې کوم مشر دی هغه ناست دی، د ټولو خبرې اوري. په دې کې یو ګوډ شیطان را رواني، نو دی د هغه نه تپوس وکړي چې تا څه وکړه؟ هغه وایي جي ما خو نن ښځه او خاون په جګړه که، ښځه او خاون مې یو بل سره په جګړه که. نو دا شیطان د لاس نه ونیسي او د هغه دپاره آواز اوچت کړي چې ګوډۍ زنده‌باد، د هغه دپاره دقه آواز. ځکه نو ټول حیران شي چې موږ لوی لوی کارونه وکړه او د صرف ورکوټی کار وکړو، زموږ مشر د هغه د زنده‌باد چغې والې او ورته وایي خلکو وګورئ شیطانانو، دا د دوو کسانو نه، دا د دوو خاندانونو جګړه ده. دوه کسان نه، دوه خاندانونه وجنګېده، ښځه او خاون، هغوی په مابین کې مسله طلاق ته راله. بیا چې طلاق ورکړه بیا جنګ جګړې شروع شوې. نو چې کله کور کې داسې د ښځې او د خاون جګړه وي او هغې یو بل سره نه جوړېږي، نو دقه خاون دی یا د دغه ښځه ډوډۍ راوالي یا د خوراک نور څه سامان دی راوالي او په هغې باندې دی زر ځله یا ودودو دا اولولي او په دغې ډوډۍ، په دغې ټیکاله، په دغې خوراک باندې دم کی او بیا د مشترکه دا ټول کینی. انشاءالله الله به د ښځې خاون په مابین کې محبت پیدا کی، الله تعالی به ټوله دشمنی دا به په محبت سره بدله کی. الله دې زما استاد کورونو نه پریشانی ختم کی، اتفاق